السلام فرمای چې د قیامت په سبا باندې به زما رب تپوس وکړي وایا نوجوانی دې څنګه تېره کړه نوجوانی دې څنګه تېره کړه محترمو نن وګوره نوجوانۍ شباب والا زندگی ده نه تېرېږي په غفلت کې محترمو نه تېرېږي په فیسبوک کې او فحش بینایۍ او فحش ګویۍ کې داسې انسان نشته چې فحش بینایي تې نه کړي که ته بار نه ګورې خو موبایل کې د سره فحش تصویران دي که ته بار نه ګورې تا فحش آیډیا ځان سره پالو کړي دي که ته بار نه ګورې نو په بړستن کې دننه ګورې که ته بار نه ګورې نو په کمره کې یوازیوالي کې ګورې او ته چې ځان ته تصویر راواړې قسم دې حیا راځي مانه ته چې ځان ته بربند تصویر راواړې په موبایل باندې ته چې ځان ته بربند ویډیو راواړې په موبایل باندې او بړستن کې دې سر دننه کړی ستا نه هېڅ څوک نه خبرېږي ستا نه پلار خبر نه دی او مور خبر نه ده ستا نه رور خبر نه دی او خور خبر نه ده لیکن یو مالک دی او قربان شم د الله د ذات نه قسم دی الله وي مانه حیا راځي چې ته بربند تصویران ګورې او زه درته ګورم ته فحش بینایي کې او زه درته ګورم فرښتې اواز وکړي ربه قسم دې اواز وکړه چې دننه کړم زما رب ورته وایي زه رحیم نیمه زه غفور الرحیم نیم کیدای شي چې اوس توبه وباسي اوس توبه وباسي ستا فلم اختتام ته ورسیږي ستا په فلم باندې دی اینډ راشي لیکن تاله د الله نه حیا را نشي محترمو تاله د الله نه شرم نه راځي چې هغه ذات باري تعالی چې د سی سی ټي وي کیمرې نه یېرېږي زما رب ستا دپاره 2 کیمرې په دې اوږو باندې لګولي دي چې کله ته بړستن ته ننوځې او فحش بینایي کې د الله نه ویېرېږه او د الله نه حیا وکړه یو زندگی ده چې قبري زندگی ده یو زندگی ده چې کندې والا زندگی ده او یو زندگی ده چې یو ګز لحد والا زندگی ده لحد والا محترمو توجه غواړم اخیری جمله ویم چا چې دنیا ښکلې تېره کړه پاکې تېره کړه الله وایي په قبر کې به پاک پروت یې هېڅ ورته څه نه ویم داسې پاک به پروت چې د قبر دا خوره به م ستا وجود داسې مسه کولې دومره به پاک پروت ای به بربند په قبر کې تاسو ته وایم پروت په بربند دی خو چې زمانه دې په دنیا کې حیا کړې وه طیبه زندگی دې تېره کړې وه نو په قبر کې به د قبر دا خوره م ستا وجود مسه نه کړي محترمو الله دې زموږ د ټولو نوجوانۍ د جناب محمد رسول الله په اطاعت کې تېرې کې شوق سره آمین وای او الله دې زموږ نوجوانۍ او زندگی په دین اسلام باندې خدای تیرې کې اقول قولي هذا استغفر الله لي ولكم فاستغفروا آمين الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله واصحابه اجمعين الله ما چې سوي دی وره د خدای په خپل دربار عالیه کې قبول او منظور کې الله اول په مال بیا په خدای دی د عمل کولو توفیق را نصیب کې الله زموږ زندگی خدای طیب او پاک زندگی تیره کې الله زموږ نوجوانی د ګناونو د داغونو نه خدای اوساتي الله زموږ نوجوانی طیبه په شان د صحابو باندې خدای تیره کې الله رزق حلالم خدای را نصیب کې الله کم مرګري چې د لرې ځایونو راغلي خدای قدمونه په تله د نیکۍ کې واچي د فقیر د محبت دپاره او د دین د اورېدو دپاره راغلي خدای دا زړونه او دا سینې منور کې الله چې څه قسم شرعي حاجات دي د خپل در نه پوره کې زموږ د مقتدیانو کې اکثر خلک ګیله کوي وایي قاري صاحب موږ ته دعا نه کوي تاسو د دعا کار نه دی کړی نو خو بیا هم خصوصا خدای د موږ مقتدیان دي الله چې د دې په زړونو کې څه قسم شرعي حاجات دي خدای د خپل در نه پوره کې الله د هر قسم آفات او بلیاتو نه وساتي خدای زما مقتدیان دي چې په سخت رااله نو په باندې به زه خفه کېږم خدای ته په دې باندې خدای ما خفه نه کې او الله خدای دې په ما باندې خفه نه کې الله د هر قسم آفات او بلیات او اتفاقي حوادثو نه وساتي د حلال رزق تنظیم وکړي چې څوک مقروضي د قرضونو نه خدای وساتي څوک چې بیمارانی شفاء کامله عاجله مستمره او نصیب کې او خدای په وخت ځن کدرم دا کلمه په جبه راولي چې لا اله الا الله محمد رسول الله صلی الله یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ صلوات